بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثني حسن بن علي الأنصاري قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد قال دخل أبو داود ده همام وي ودخل داخل أبو داود أعمى على قتادة فقتادة فلما قام قلت أبو داود قدرد نقالوا حاضرين المجلس إن هذا يزعم بشك دغوي إنه دغى أبو داود أعمى لقي 18 بدريا دا دعوتي زم ملاقات شوي ما مخامخ شوي ما د اتلس بدري صحابه کرام سره نفقان قتاده ویل هذا كان قائلا داوود سوال کوونکی قبل الجارف مخکې توعون جارف ولا يعرض الشيء من هذا لا يعرض عرضا يعرض لا يعرض دي اعتنانك ولا لا يعرض اهتمامنا كولا لشيء من هذا يو شيء دي احاديث اهتمام ده سره كولا بلکې دي خصوصا كولا ولا يتكلم فيه او خبرين په حديث کې احاديث متعلق بحث من كولا وبحث من كولا خبرين من كولا غرض لقتاده الرد په ابو داود احمامان يعني په احاديث کې خبري کولې او ني اعتنا کوله او ني اهتمام کوله بالکل اهتمام نه کوله سبب مشروع دا بهر کې نه څه سبب مشروع او دا به ملي ته اهتمام نه کوله فوالله زما د قسم غرض رد په ابو داود عما باندې فوالله زما د قسم ما حدثنا الحسن عن بدري من حسن بصري سره د اهتمامنا سره د دینه چاغي خبره په حدیث کې کوله اهتمام د احادیث کې کوله او زمونږ د قسم وی متحدثني بصري د بدرينا روایت نقل کړی نه مشاف حسن طلباني ولا حدثنا حديث بيان کړی سعيد بن مسيب عن بدرين د بدرين مشاف حسن طلباني الا عن سعد بن مالك مگر صرف روایت نقل کړی د سعد بن مالك دې سره غرض د قتاده رد په ابو داود احمد چې دا د دې زعم دا د دې ګمان دی چې ما د اتل بدري صحابه کرام سره ملاقات قتاده وی حسن بصري او سعيد بن مسيب دا د ابو داود نه مشران ابو داود احمد دین کې مشر او عمر کې مشر اعتناء د احاديث کوله اهتمام د احاديث کوله او لازمت د محدثین سره کوله کوشش کولا په اخذ د احادیث کې د صحابه د دې دا اهتمام کولا چې موږ صحابه او حدیث دا نقل صحابه سره ملاو شو چې موږ تابعین د الله اهتمام سره د ټول اهتمام نه هغه د یو بدرین پرويت کړل او چې ابو داود اعمى او جماعت تلف بدرین سره ملاقات شوه دي معنا دا چې دا جنله دا دروغ وي دا یو لوی بوختان تړي جماعت صحابه کرام سره ملاقات شوه لري یو عظیم بوختان دی دا دروغجن دی او غرض رد دی په ابو داود اعمى باندې چې دې خبره نه ده صرف سعيد بن مسيب د سعد ابن مالک د دین روایت نقل کړي دا سعد ابن مالک سعد ابن ابي وقاص د دې نوم خپل مالک ابن اوهيب یا مالک ابن اوهيب او مسيب دا د سعید پلار او دا سعید دا مشهور صحابي دی سعید بن مسيب رضی الله تعالی عنہ دا و چې دا سعید چې دلته نو د دې صف روایت د سعد ابن مالک نه راغلی دا سعید دا لوی امام دی لوی تابعی کې شوی او فقہ کې په حدیث کې په تعبیر د روایت کې په ورع کې زوه کې د احادیث په اهتمام کې دا مشهور نو د دې کونیا ابو محمد دا د دې کونیا راغلی د څه یو صحابي نه روایت راغلی او سره د دې حسنا د صحابو نه روایت نه او چې ابو داود اعمار د نور صحابه کرام څخه
بدري ټول څه فضیلت لري یا تلس بدري سره ما ملاقات شوی دی او دا غینه معرفت دانه وایا وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن مسعود عن مخرجه عثمان بن ابي شيبه قال وي حدثنا جرير اگر وسی ذکر دې رقبتنا رقبه جارح ابا جعفر هاشمي مدني دا مجروح دا اتلسم مجروح راوي كان يدعو احاديث دا ابا جعفر هاشمي دا په باندې جرح جارح رقبه مجروح ابا جعفر جرح به باندې دا يدعو احاديث كلام حق دا په باندې جرح معنا دا يدعو دی روایت کولا پر روایات موضوعیو سره احادیث د کلام حق معنا در موضوعی روایت نه یذعو د ځان پر روایت نه کولا او نسبت د پیغمبر علیه السلام ته نو دا کوو دا رقبه نو رقبه ابن مسعله نو دا ابن عبد الله عبدی دا د کوفی اوسیدونکو ابو عبد الله د کنیه ده او دا نو لوی جلیل شان والا او لوی علم الله پاک رقبه ته ورکړي دا وی یذعو احادیث کلام حق دا کلام حق دا بدل د احادیثونه معنا دا هغه کلام چې هغه صحیح المعنی هغه کلام چې هغه کې به یو حکمت او د حکمونه د دې نسبت په نبی رسول الله د کوله لیکن دروغ ویلې په نسبت کې نبی رسول الله کا دا به د نبی رسول الله خبره نه و په نسبت پیغمبر رسول الله ته کوله پیغمبر رسول الله دا ولی کوله نسبت یذکر کلام حق دا څه خبره و چې دا خبري معنا د دې کلام معنا به صحیح و کلام حق په دې خبره کې به یو حکمت او د حکمونه حکمی اقوال به وو نو دی نبی رسول الله صلی الله علیه نسبت کوله او دا نسبت چې پیغمبر اسلام د ټول دغه ضرورت او خپل د ابا جعفر دا عبد الله ابن مسور المدائنی دی او دا ابو جعفر ندی کنیه ده دا په ضعفاو کې هغه خلکو کې چې احادیث موضوعی نقل کوي نو دا په هغه وکړه نو دی وجه امام بخاری رحم الله په خپل تاریخ وایي چې دا ابو جعفر دا عبد الله ابن مسور ابن عون ابن جعفر ابن ابي طالب دی ابو جعفر کنیه ده قریشی دی هاشمی دی قریشی او هاشمی دی او دا ضعیف دی او دا په هغه راویان واضحینو کې دي چې کوم موضوعي احادیث ذکر کوي او پیغمبر علیه السلام ته نسبت هغه ده او دې ته مدني وي ځکه د دې نسبت دا مدینه النبی صلی الله علیه وسلم هغه شوی دا مدینه منوره وليست من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم او نو دا د احادیث د پیغمبر علیه السلام وكان يرويها او دا ابو جعفر بروایت کړل د احادیث عن النبي صلى الله عليه وسلم د پیغمبر اسلام نسبت به نبی اسلام ته کوله حالم کې دا د پیغمبر اسلام خبرې نه وایا وبه قال حدثنا الحسن والغراني قال حدثنا نعيم بن محمد قال ابو اسحاق ابراهيم بن محمد حسن الحلواني ما تروي ده نعيم ابن حماد قال ابو اسحاق دا ابو اسحاق دا تلميذ د امام مسلم او دلته د دې روایت دا نقل کړي دي کې دا تلميذ دا شاګرد د امام مسلم په یو درجه کې په روایت کې عالی شوی د امام مسلم باندې اگر که تلميذ او شاګرد دی او په یو درجه کې د امام مسلم نه دا عالی شوی په چاته په روایت نو دا وای دا ابو اسحاق د امام مسلم رحمه الله تلميذ او شاګرد دا هغه څوک دی چې روایت د کتاب مسلم کړي د امام مسلم لیکن دلته په دې سند کې د امام مسلم سره مساوي شوی دی بلکې په یو درجه کې د امام مسلم نه بره دی دا تلميذ امام مسلم
ذکر دلته ګوره د امام مسلم استاد حسن بلواني قال حدثنا نعيم بن حماد هغه روایت کوي د نعيم بن حماد دا او دا ابو اسحاق ابراهيم ابن محمد بن سفيان وحدثنا محمد بن يحيى هغه روایت کوي د محمد بن يحيى دا دواړه سندونه بیا محمد بن يحيى روایت کوي د نعيم بن حماد نه دا دواړه سندونه جمع شوي په ابو داوود طیالسی په ظاهر کې دواړه سندونه په ابو داوود طیالسی باندې هغه باندې جمع شوي ابو داوود خو په حقیقت کې دا دواړه سندونه دا جمع شوي په نعيم ابن حماد باندې خو دا سند د چا د استاد دا امام مسلم د خپل د شاګرد سند نه په یو درجه کې ښکته دی او دا سند عالی دی په سند د مسلم باندې په یو درجه ولی ذکر د ابراهیم او د نعیم په مابین کې په سند د امام مسلم کې دوه کسان دي یو حسن بلوانی دی او بل امام مسلم دی چې کله ابراهیم روایت کوي ابو اسحاق چې روایت کوي یو استاد امام مسلم دی د امام مسلم استاد هغه حسن بلوانی دی دوه واسطې راغلي نو هغه به روایت کوي د نعیم بن حماد نو د ابراهیم او د نعیم ابن حماد په مابین کې دوه واسطې راغلي یو مسلم او دویم حسن بلوانی په دې دویم سند کې حدثنا محمد بن يحيى ابو اسحاق استاد محمد بن يحيى هغه او د نعیم ابن حماد کې څو واسطې دي هغه فقط یو واسطه ځکه په دې سند کې مسلم واسطه نشته مسلم واسطه چې نشته نو دا سند د خپل استاد د شیخ په سند باندې په یو درجه باندې دا عالی دی او دا باندې ځکه دلته یو واسطه راغله او الته واسطې دوه راغلي د ابو داوود طیالسی دا د دینو سليمان ابن ابي داود هغه روایت کې د چانه د یونس ابن عبید نا دا نسم مجروح راوی ذکر کوي جارح یونس ابن عبید قال دا یونس وی قال هو عمرو بن عبید عمرو بن عبید دا مجروح راوی جرح په باندې دا د یکذب په الحديث په حدیثو کې دروغ ویل دا نسم مجروح راوی نو نسم مجروح راوی نو اغل نو جارح یونس ابن عبید مجروح عمرو بن عبید جرح په باندې دار چې یکذب فی الحديث راویان ما د تویل مجروح راویان د دې زیاتیږي او کمی دا غي وجه دا چې مقرر مجروح راویان امام مسلم دې کړي یو راوی په ذات کې دې دې شوی انده والا دې حساب کړي دا یزید جعفی دی باندې څومره جرح وشو یزید جعفی نو هغه باندې ډېر زیات جرح وشو ډېر فتان مختلف آثار کې دی باندې مدیا مستقل چا به او بعضی هغه تقریبا یو 52 مجروح راویان دي هغه وجه دا چې دل تکم راویان معلوم ندي ځکه امام مسلم مقصود خدا دې راویان باندې جرح کوي نوم اغسل او نشاندهی کول دا مقصود نه دی بلکې مقصود دا دی چې دا جرح د راوی کېږي څه طریقه باندې کېږي مجروح راوی چاته و هغه د ذکر کې چې دروغ وي شیعه دلوي شرابي وي داوی امام مسلم سره مقصود نمونه اغسل نه دي دلته چې کم راویان ذکر نه دي مجروح راویان هغه بعض حساب کړی نه دي بعض وتراغي حسابي د درې څلور کې زیات دا مخکې هغه اثر کې ایبل صفحه سره چې کوم اثر احمد ابن ابراهيم الدورقي هغه حماتي قال حماتي ذكر ايوب رجلا يوما معلوم نه ده فقال لم يكن بمستقيم اللسان وذكر اخر فقال هو يزيد في الرقم ذكر نه چې دا سوق دا رجل هغه نامعلوم
نو بعد دا مثال کړی دي دو مجروح راویان مثال دا او د تبل مجروح راوی راځي هغه معلوم دی هغه په کتاب کې راځي نو هغه راویان چې هغه معلوم دي امام مسلم په جرح کړي نمونه اغستی نو هغه راویان دا نه سم راوي مجروح دی جارح په یونس دی جرح یکذبو فی الحديث دا په باندې جرح اوه وفي قال حدثني عمرو بن علي له حسن قال سمعت معاذ بن معاذ يقول كنت جعلت بن ابي سفينه ان عمرو بن عبيد حدثنا عن حسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل عليه السلاح نو يقول دا معاذ بن معاذ وي فقلت ما من عوف بن ابي جميله عمرو بن عبيد حدثنا من حديثك وګوره التم بجرح شوی دا دته په باندې جرح بعد دا دوی سره هغه مونږ حدیث بیان دي حسن قلوانی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر هغه روایت بیان دي دا حسن بصرینا چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال پیغمبر اسلام فرمایلی دي من حمل علينا السلاح فليس منا چې مونږ باندې اسلحه پورته کړه زمونږ نه نه ظاهري معنا خدا د اسلام نه کوي دا د سره مسلمان دي امدغه معنا چې نه اسلام چې دا خبره پر قال عوف بن ابي جميله ویل کذب دروغ وی ولكنه اراد لیکن دا امر اراده لري اي يحوزها چې تاکید کی اي يحوزها چې زم کی اي يحوزها چې جمع کی دی لرا الى قوله الخبيث هغه خپل خبره دا چې هغه خبيث او بد دا زم کوي دا سره د خپل کلام تاکید د پر دا خبره دا ذکر ولکنه دا لکن دته ذکر شوی د دې څه معنا ده موږ وی دا لکن دلته محض ارتباط د قرار صرف د ما قبل او ما بعد په ما بین کې رابط د صرف ارتباط د پاتې او لکن کله درا صرف رب د قرانیا کې استدراک نه وی بل فائدہ پې نه صرف نظر په هغه د ما قبل او د ما بعد په ما بین کې رب راوي د کتا سویل د قیاس استثنایی ان كانت الشمس طالعه فالنهار موجود لكن النهار ليس بموجود فالشمس ليس طالعه وذا لكن راغله لكن النهار ليس وذا نفس دې ارتباط قرار چې ما بعد او د ما قبل کلام په ما بین کې رب داري صرف ارتباط دلته دا لكن دا سر نه صرف رب د پاره هغه ویلي چې دا وایي د دې مقصود دا دی چې خپل کلام هغه حدیث خبره هغه تایید د پاره دا خبره دلته د عمرو بن عبید دا قدری او دا معتزلی دا د حسن بصری رحمه الله دا شاګرد او دا حدیث نقل کی من حمل علينا السلاح فليس منا دا صحیح دی دا حدیث دا روایت په مختلفو طرقو باندې راځي امام مسلم دا روایت ذکر کړی او معنا پنیر د اهل علم باندې دا د محدثین باندې فليس منا فليس اهتدى بهدينا دا کړه زمون په لار روان نه دی دا عوف مقصود جرح د عمرو بن عبید باندې ضرور وای دا حدیث صحیح دی دا ثابت دی لیکن دا نسبت چې حسن بصری ته دی حسن بصری ته دقت ضرور دی ځکه دا عوف دا د کبارو غټو شاګردانو د حسن بصری او دا احادیث د حسن بصری ورته معلوم وو دا نسبت چې حسن ته ضرور وای حسن بصری روایت نه کړي ني د حسن بصری نه اورېدلې دي او نه دا د حسن بصری نه ډېر روایت راغلي دي او دې چې نه دي اورېدلې نه روایت کړي دي باندې پد حسن بصری کې کارو او مقصود د دې حدیث نه دا چې خپل قول خبيث تایید په باندې دي معنا دا د خپل باطل مذهب ناروا مذهب په باندې مضبوط کی چاغه اعتزال نه ځکه معتزله ګمان چې یو سړی مرتکب د معاصی وشي د ایمان نه خارجي کی د مخالفت نه کافر ورته نه وي دی دا فاسق دی مخالفت النار دی فاسق دی
دا مرتبه بین مرتبتين منزله بین المنزلتين ثابته خوارج وی مرتکب د ګناه کبیره د اسلام نه خارج دی په کفر کې داخل دی مخلد په نار دی مخلد په نار کې دواړو اتفاق دي او معتزله د اسلام نه خارج دی درېمه مرتبه ورکی چې هغه مرتبه د فسق ده او دا هغه چې دي خوارج هغه لګي مرتبه نه ورکی ډایرکټ د اسلام نه خارجيږي او په کفر کې داخليږي او موږ وایو مرتکب د کبیره دا ګناګار دی نه اسلام نه خارجيږي او نه مخلد په نار دی بلکې کتوبه وی صلی الله به معاف کی کتوبه و نبی صلی الله به په قدر د ګناه باندې په جهنم کې اوسري اخر الامر براوتی او جنت تبدی او جنت کې بداخلي اخر الامر جنت کې بداخلي نه فاسق دی او نه مرتکب د کبیره دا اخر او دغه حدیث فلیس منا فلیس من غشانا فلیس منا نو موږ د اهل سنت والجماعت د عقیده ده مرتکب د کبیره لا فاسق دی کافر نه دی اخر الامر جنت ته بداخلي نجات به ورور نه پیدا کی ځکه قران کریم کې الله یغفر ما دون ذلك لمن یشاء د کفر د شرک نه ماتوا ټول ګناونه معاف دي من قال لا اله الا الله دخل الجنه او معتزله امدک دلیل حدیث د باب فلیس منا دا دلیل من غشنا فلیس منا دا حدیث دلیل نبی علیہ السلام چې خیانت وکړه دا زمونږ نه دی دا احادیث صحیح دي شک نشته دا احادیث دا مروي دي او اهل سنت والجماعت علما امدق تعویل کوي یا یې حمل کوي په مستحل باندې جو سړی حلال وګڼي دا خبره چې هغه دا وایي چې خیانت کول حلال دی اسلام نه خارجي کفر دی یو سړی دا وایي چې اسلحه او چتول په مسلمان باندې دا حلال دی روا دی اسلام نه خارجي کفر کې داخلي ته یو سړی حلال ونه وایي اسلام نه خارجي کړي دیو جن هغه تعویل هم حلقه مستحل با لیکن د دیو جن بغیر د تعویل نه کفر کول او د ملت نه خارجول دا جائز نه دی یا غوی لیس علی سیرتنا الکامله دا سړی زمون په سیرت روانه ده ولیس علی هدینا دا زمون په لار باندې نه دی دې مثال ودا سي دي لکه یو سړی دوی ته आवाज خبر ورته کوي دلته چې هغه زوی ریشي وړې راخدا که زوی را نه بلار خبره ونه منل را نه چې را نه دا زوی بلار ته وای فلست من څه زمانہ نه دې خدا معنا نه چې ته حرامي دې معنا دا لست مننا چې ته زمون په طریقه نه زده ته مرېشا پر نه مانی ناراضي ته زمون په لار باندې روان نه ته زمون په طریقه باندې سره روان نه دلته نبی صلی الله علیه وسلم له سمنا دې معنا دار چې زمون په طریقه باندې نه زمون په لار باندې روان نه دا معنا چې مراد نه ده چې د اسلام نه خارجي او کفر کې داخلي وای وبه قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا محمد بن زيد قال كان رجل قتل مع ايوب والسلام نو دا عبد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال حماد كان رجل ويسر قلت مع ايوب فتاقي سره دا لازم شي د چا د ايوب سره نو ايوب سره نو دا لازم شي نو چې ایوب سره لازم شي ولذي ایوب او سمع منه او د اوریدلی و د ایوبنا هغه به احادیث اوریدلا فقده نور کې کو ایوب له دې شاګردونه درک شروع شو فقالوا دي ملګرو ویل له ایوب دا یا بابا پیدا کونه د ایوب دا انه شان د الذي بدل د عمرو بن عبيد سرا قال حمادي فبين انا يوما فبين دي کې مونږ یو ورځ مع ایوب سره ایوب نو وقد فكرنا الى سوقه ومقود له وقت سبا کې بازار ته وکیلار فاستقبله الرجل مقام دا سره راغی وسلم علی ایوب ایوب السلام واچو وساله تفوت دینه وکړي
نحکارېږي ولې چېرته نو ثم قال له ایوب ورته ویلي بلغني ما ته رسېدلي انک ته چې لازمتا ذلک لازم شوي دغه سړي سره لا ذلک الرجل مراد عمرو بن عبید دی قال حماد سماه نبي واغس ایوب یعنی عمرو سره ملازم شي او سوال ور دي یعنی عمرو د عمرو سره قال لرجل نعم هو يا ابا بکر هغه تسلیم ذکا انه ذا عمرو يجي ناراتك من تبي اشاء غرائبا وسيذل بان كبير غريب وناشنا حديث ممتنقل كي قال حماد يقول لا يوتر انما نفر من تفت او نفرق يا من ويريد من تلك الغرائب ذي غرائبنا فرقا يفرق فرق نو فرقا يفرق فرق ندا ويلكي خوف او ويرتا من ويريد من تلك الغرائب ذي غرائبنا چراتک پدی باندې عمرو ابن عبید کوي ولی ویریم د کویره موجوده ده چې کچې تمون کو لګیږي چې دې شي دا دروغ وي د غرایب دا دروغ وي چې کله دروغ وي نو موږ واقعي شو په کذب کې په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې نبی علیہ السلام باندې به دروغ وي او کدا احادیث د نبی علیہ السلام وی نو غرایب دی نبی علیہ السلام باندې به دروغ وي او کدا اراوی او دا د مذهب وی نو مونږ ویریږو چې په بدعت کې واقع نشو بدعت کې پینو کدا خلق رائے وی او د خلق خبري وی نو به ویریږو چې په بدعت کې واقع نشو او کدا د نبی رسول الله احادیث وی نو به ویریږو چې چیرته نبی رسول الله باندې په دروغ کې واقع نشو دغه غرای بنو مونږ تختو نو معنا دا ده چې دا چې غریب ناشنا حدیث نقل کې چې هغه چاته معلوم نوي یا په نبی رسول الله باندې په دروغ کې واقع شي او یا په بدعت کې واقع وبه قال حدثني حجاج بن شاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا ابن سير عن حماد قال قيل لأيوب عن عمرو قال حماد قيل لأيوب چایو تویری چې عمرو بن عبید روان الحسنی چې عمرو بن عبید روایت نقل کړي د حسننا قال عمرو بن عبید لا يوجد السكران من النبي نشي فجد کوله سکران نشد نبی زنا داغا خرما یا بل سی سوو کی بغور دے او آغا خوگیشی او آغی نبیز شی خوگیشی و آغا نششی سڑے تینا او شراب پی جوڑ شی دی سڑے تا نششی دی تبجد نوار کی دا بوئینا کو دروبان صرف انګورو هغه چې کله ممیز کوو کې واچ هغه نه سړې نشي هغه ته مسجد ورکې او د دې نه ما سیوال نور ديونه غنم واچې جوار واچې خرما واچې بل څه دی واچو او هغه نشه شو داسې حالت ته ورسېد چې هغه سکران پیدا کول او تکړی اوس په نشه شو جد بنو فقال جدا خبر حماد ویل كتب دروغ ویل او نسبت ابن حسن بصری دقی انما سمعت الحسن ما ده حسن بصری نو ردی یقول حسن بصری ویلی یوجد السکران من النبي وهل شي سکران د چانه د نبی زنا هغه نه ما اوریدلی دي چې جل کول شي سکران من النبي کوم سره هغه ولګي دا نبی د تمر او دا خرما یا د دې نه ما توا غنم جوار وبشو وکي واچي هغه کو کوټيږي او هغه نه شراب جوړ شي او بیس کې سړې نشه شي دا په جلتيږي او دار ویل نه کوي ویلایو دلته دا په جلتيږي نه معنا دردا وي دا دروغجن دي امدق تیو راوي دي چې عمرو بن عبید دي او مختلف طریقو به باندې جشن شي وبه قال حدثنا قال حدثنا سليمان بن حرب قال سلول صلى الله عليه وسلم يقول قال ايوب اتي الناس عمرو فاقبل عليه نو داوي نو قال دا اوي سليمان بن حرب سمع جواب دي سلام ابن ابي بوتينا يقول دي سلام بلبل ايوب خبر ورسول الله اني ذچما آتي عمرو ذكر الله تركم عمرو بن عبيد يا اتا عمرو ذرا تركم مثل الله تركم عمرو بن عبيد خبر ورسول چې دا واغی دي فاقبل عليه يوم ما دي ورځ مقام راغی فقال يا ايوب ویل راځه خبر را کړ جنن هغه کړي قال
لا تأمنه على دينه چې تم مطمئن نه داږي په دین باندې ما ته خبر راکا چې یو سړی په دین مطمئن نه کیف تأمنه على الحديث تبسنګ مطمئن شي داږي د حدیث نه چې دین باندې مطمئن نه داږي په حدیث په څنګه مطمئن شي عمر ابن عبید دا قدری دی دا معتزلی دی دا لوی بلا ده او ته داږي د دین نه مطمئن نه یې په حدیث څنګه نه کوي په احادیث څنګه ته اطمینان دلتا ایوب هغه په دې باندې ځه وایا قال حدثني قال مدبر الشريف قال حدثنا الحديث قال حدثنا سفيان قال سمعت يقول حدثنا عمرو بن عبيد قال نو يقول مصاب حدثنا عمرو بن قبل ان يحدث دې مونږ احد هغه ذکر کړی دی مې بیان ولې مونږ احادیث قبل ان يحدث مخکې الذين چې دا پیدا شوی او ګرځېدل او مبتدی او قدری او معتزلی قبل ان يحدث مخکې الذين چې دې کوم پیدا کړی او چې هغه قدریت او اعتزال او امدارنګا نو د دې مبتدی شوی له نو هغه مخکې مونږ راوېل د احادیث متکولا نو مونږ به ویل چې حدثنا عمرو بن عبيد قبل ان يحدث واغین ورسته چې دا قدری شو او دا معتزلی شو نو اغین ورسته بیا موږ د دین روایت دا نه کړی دی بلکې روایت هم په نفس فضل چې دا مبتدی او بدل معتزلی او قدری او بدل نو اغین بعد بیا موږ روایت نه نه او وفي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بريء قال حدثنا ابي قال دا عبيد الله وي حدثنا ابي دا معاذ قال نو دا هغه وی دا پلار وی كتبت ما وی کل شعبتا اسالو تپوس می کوله د ابي شيبه متعلق قاضي واسطن صدا د واسط قاضي دې د دې متعلق می تنه تپوس کو فكتب الي نما ته ولیک لا تكتب عنه شيئا دین هیڅ شی بلیک احادیث من نقل کوا احادیث دا نقل کوا ماتینا ومصدق کتابی او چری کزما مکتوب نچری نو دا ابي شيبه مجروح راوی دی شلم مجروح راوی جارح ببان شعبت او شعبه امیر المؤمنین فی الحديث او جرح ببان دال چې دا تمیز نه کوي په ما بین صحیح روایت کې د چانه د منکر روایتونه د صحیح او د منکر روایت په ما بین کې تمیز نه کوي دا ببان جرح شوا دا ابو شیبه دا ابو بکر او عثمان او قاسم دا د محمد ابن ابراهیم ابن شیبه هغه ابو شیبه خپل ضعیف راوی او دا د واسط کې دا قاضي پات شوی نو واسط او واسط دا حجاج ابن یوسف دا واسط خان جوړ کړ د هغه په زمانہ کې دا شوی دی نو دلته دا خان جوړ نو دا هغه ابو شیبه دی چې دا ابو بکر عثمان او د قاسم د هغه په نکونو کې دی او د ابراهیم ابن محمد د دې پلان نو محمد هغه پلان نو ابراهیم هغه ابراهیم ابي شیبه نو ابي شیبه کنیوا دا ابو شیبه دا ضعیف راوی دی او خپل ابو بکر او عثمان دا دواړه دا ثبت او ثقه راویان دي نو ودین روایت نه کومه زما مکتوب چې درشي و مسجد کتابي زما مکتوب وشکاوه تا ته ولې وشکاوه دې کدا ویریدل چې دا ابي شیبه ته ونرسي هغه په باندې خبر نشي او دغه ماته به تکلیف دا ورته ضرر براته و یا که ابو شیبه په باندې خبر شو نو دی باندې به یو فساد وشي اوریشي دا ولې مکتوب لیکل او زما متعلق دی حدیث ته نقل کومه کې څه چل ولې څه چل شوی او داشي دلیل برابر وای نه به جنجال وشي هغه نه به اختلاف وشي نه زما خبره کتاب مکتوب وشکا دې لپاره چې هغه خبر نشي احادیث دې ندي کما او احادیث دې نقل کوا ما ذکر دا ضعیف او کمزور راوی دی د صحیح احادیث او د منکر احادیث په مابین کې فرق دا نشته
وبه قال حدثنا سلمي قال سمعت عفان قال حدثنا هذا قال عفان وي حدثت ما حديث بيان بحماد بن سلمة عن صالح المري صالح المري نبي حديث په حديث باندې هغه ونقل کړو ثابتنا فقال لحماد ویلی کذبا دروغ الى صالح المري وحدثت حماما حديث میں حمام کا ذکر کړل صالح المرينا بحديث په حديث باندې فقال ما غمرات ویلی کذبا دروغ وی دا دروغ جننه دوار په باندې جرح وکړه مجروح صالح المري جارحین په باندې دو دي یو حماد په باندې جارح دي او بل حمام جارح دي جرح په باندې دادا صوفي لا يحتاط في نقل الاحاديث کدا صوفي دي د نقل احاديث په احتیاط نه کوي احتیاط دا نه کوي لم نر الصالحين في شيء اكذب منهم في الحديث دا صالحان نیکان صوفیان بزرگان چې څومره دروغ په احادیثو کې وایي نو څومره دروغ په بل څه کې نه وایي ولی یجری الكذب على السنتهم من غیر تعمد قصدن نه وایي او دروغ په جواب باندې جاری کیږي دغه صنعت او فن دان ده فن دان ده نو دروغ وایي په ځان باندې کوي نه سهون دروغ وایي قصدن دروغ نه وایي دا دروغ سهون وایي کسهون مویل نو دروغ وشو کسهون مویل نو دروغ دي دروغ وای چې دروغ وای دا نیکان صالحان صوفیان چې حدیث کې دومره دروغ وای د دې نماز دعا کو بل شي کې دومره دروغ نه وای هغه ویل کذبا دروغ وای سهون وی کعمدن دوار ته شامل دي او صالح مري لوی بزرگ سره دا صالح مري دا من کبار عباد الزهاد الله په بندگانو کې لوی زاهدان او صالحان دا صالح مري صالح ابن بشر ابو بشر کنیه ودا د بصری دی دا کتابوي سړیو صالح مري او دا مري ورته څه ویل کېږي ځکه دا د بني مرای او قضا نو دا صالح ولګل نو هغه دی لره د آزاد کړي و پلا د دې آزاد کړي و لار عربي او مور دا آزاد کړي شی و د یو خدي د موریا علاقه قبيله والا هغه آزاد شی و او دا صالح حسن صوت بالقران ډیر ښه आवाज نو د دې د نسبت کېږي موري نو اخر ته نسبت شوی صالح موري نو دا نو هغه ته نسبت شوی आवाज ډیر ښه دومره ښه आवाज چې بعد خلکو به دې قرأت واردل نو قرأت اوریدل به دومره اثر پیوکو چې ډیر سخت د ویر او د خوف د الله نه الله تعالی د خوف د وجه نه غیب مرش دا اثر د دې په आवाज کې ښه आवाज او ډیر سخت جړلې او ډیر زیات جړا به کوله الله تبارک وتعالى او به دار چې دا ضعیف دی ولی ځکه ضعیف دي چې په احادیث نقل کې د احتیاط نه کوي د دې کسب دانه دي د دې صنعت دانه دي د دې کار د احادیث نقل کول او تکرار مطالعه دا کار نه کوي نو ځکه دا وایي چې دا ضعیف او وبي قال حدثنا ابو داود قال ابو داود قال لي ما تعالى شعبه ایتی لارش جریر ابن حازم تفقل له ولا يحل لك تا تروان جن تروی دي تروی کې حسن ابن عمارنا فانه ذا حسن ابن عمار يكذب ذا درو ويا قال ابو داود قلت لشعبة من بسيف فلا تسنگ درو وي فقال ان شعبة حدثنا عن الحكم حديث من تبيان کړه د حکم نبی اشیاء احادیث بس احادیث باندې من بیانې اجد لها اصلا من دي احاديث د باران د سره اصل من دلین دي من ته حدیث نقل کوي اصل ولا د سره دي احاديث لرا دانشتره نو دلتا حسن ابن عمر مجروح راوی دی جارح په باندې شعبہ دی او شعبہ امیر المؤمنین فی الحديث دی جرح په باندې دا چې انه یکذب او راوی د جرح ابو داود دی
نو مجروح حسن ابن عماره ده جارح شعبه ده شعبه امیر المؤمنین فی الحديث ده جرح په باندې دار چې دروغ وي او راوی د جرح ابو داود ده نو قال ودا خبر شو نو قال قلت له دا خبره وکړه نو موږ ته دا حدیث دی کوي چې هغه سره احادیث موږ دي دا ابو داود یې قلت له ما د شعبه ویل چې بي اي شيء وكم طریقې سره بي اي شيء 50 سره وكم طریقې سره معنا دادا چې څه وې دا روایت چې دینو دا څه کوي نقل کوي نو وكم طریقې سره وكم طریقې باندې دا روایت نقل کوي به شيء یعنی بي اي شيء حدثك وكم شي باندې تا حدیث باندې حکمنا چې ته هغه د پر اصل نه لري یا به اي شيء وكم دلیل باندې ته معلومه چې دا احادیث لپاره اصل نشته لري به اي شيء وكم طریقې سره یعنی ته حسد و چې د حکم نروي ذکر کې اصل نه لري ته اصل ولرنه مو دي وكم طریقې باندې وكم دلیل باندې دلیل لري قال شعبي قلت الماوي حكمت اصلى نبي صلى الله عليه وسلم اي نبی صلی الله علیه وسلم کړه فقط لا دو باندې فقال نو اغي ویل حکم له صلی علیه نبی صلی الله علیه وسلم دې کړه قتل دو باندې وګورم فقال ویل حسن بن عمر حکم نبی سمنا عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ودفنه نبی صلی الله علیه وسلم کړه دې دفن کړی دې منځ کې کړه او دفن کړی وګورم اگر کدا مسله اختلافي احناف وای چې موږ به شهید باندې کې غسل باندې ورکول شي شوافی نه مونږ کېږي نه به غسل ورکول شي دغه د مونږ کېږي جنازي مونږ څه شي جنازي مونږ سفارش چې دا د دې بندا په حق کې سفارش کې او وې چې الله تعالی دې مغفرت وکړي بخنه خنیت باندې لاړ خنیت باندې صحیح نه باندې دا نه چې طالب مولا هغه جانماز او ربيات روان چې الله سنه په ملاوي هغه په جیبن کې باندې لپاره باندې خنیت او عوام دې لپاره دي راځي لا چې مونږ تراغلي مونږ ور ما تراغلي او څه باور نه په دې باندې طالب مولا دې دا د اتانو صابون پوری دي یا هغه جانماز پوری چې هغه مونږ نه کېږي ټول یو لیش دي او یو جمعه دوام نه کوي هغه په دې باندې دي او عوام نه په دې نه دي دا ولا جماعت جنازي تراغلي او د جماعت نه مسلمان دي مسلمان باندې حقوق دي جو په اتباع الجنازه ده جنازي په دې لپاره زما دغه صفات کړیو سمعت لپاره لاړې په نور نیتونو باندې لاړې نو بیا ګور ثواب ته نه نیول اکثر دا سوي اواز یا اخون په یقین دا دی چې خپل پیسې دی خپل پیسې چې تلاش خبر تلاش دغه بلک ودري ګوري چې صابون څه شي تقسیمي کنه تقسیمي 50 تلاش کې تقسیمي نه زر لاړي په خپل کې نه لري دی او که څه شي تقسیمي نه نو چې دا تیر دی تاکل لا ته څنګه چې تقسیمان کوي دا د ایمان ولا دا د پریا راځي دې لپاره دلل لاړې د شه درته ناروانه د صابوني درته یو چکینا چې ټول په یوټي درکې فخ جانماز کې امر پر جانماز پیسې شل بیش نه چې ضرور روپۍ درکې اخلا دا جائز دی خو دې لپاره باندې نه چې لاړې درته ملاويږي اخلا پروا نشته دې لپاره با نه دي دغه ټول دې لپاره دی دا پاتې شي حیران شوی یو کس د جنازه ته ورشه مشاته ودرې جنازه کې روز ته ثواب دی اباده کسان چې هغه موي نه مخکې دیره نو ما یو ځل کس आवाज کوم ما څنګه خبره یو څه مننه مخکې راځي حالا ځان سره ودرې دا جنازه چې مخکې ته جنماز جنماز باندې د قدرت چې ما سلام وګورل کتلې نظر اعلان کړ جنماز او مالانی د پاره راو جانماز ځان نه دیو ما سارا دماغ وختلې خدای رضا ده
دا جانماز ده او یو لردا دی وش چې دواره لنه هغه جانمازونو ما یو هغه چټکړه چپله کې کوله نو اصلي بل سړی اخوانه کوشش وکړي چې جانماز دوا خندا نه او دا چا څه خاطر ده بل ولړو دي جانماز کش دا دې خینو کې خلاص ورنول یو کوم اواز او بل سینه جانماز او بل سړی ته تکلیف سړی راوي کله ورغوي جانماز کول شل په جانماز او څنګه تر ما کړ دا څه کار دې لپاره باندې کې ویل ډېر روپۍ درکې یا خجانمه ثواب دی دې لپاره باندې نه دي کې دوه څه نه دا وزګار خیر کې څه کار څه نه نو هغه لپاره ګټه روزانه دیاړي پیدا کوي روزانه دا دا دوی لیکلي دي څنګه نواله چې دې کوي جنازې کوي او روزانه 3 سنور جنازې سهار یو شپې بلا ماسپخین بلا بلکې سلور مو یو جانمان صاحب 500 روپۍ ټول حساب کې 1500 روپۍ دی ورته پیدا کوي ما ته چاویلی ډېرې پیسې پیدا کړي او ناشنا کار پکې دا لري چې جانماز وخلی مغه جنازګاه کې یو بل اشاره کوي چې پتو یا امان ته بيع شراء شروع پتو یا یو اشاره او د دې چې په دونه سره په 500 روپۍ بیا خلاصه دا چې ما ته جوړ سره وکی بس یو کسو لګي جانمازونه واخ هغه مالي 15 لک جمع نو هغه و 500 تروړي به په هر یو کې 10 لک غټي نو 500 په کې بیا هغه هغه چې تروړ سبا مړ یو شي بیا جانمازونه نه دا جانمازونه زیاتی پاتې شي وي ورینګ دي دا ځکه دا مغه دي زی راځي ورته څنګه جنازګاه ته دي په دکان ته راځي به دي راځي بس بيع شراء شروع د خرڅي کې راځي نو خبره ده چې منګه دا وایو جنازه نه خبر او د شو جنازه څه شي سفارش دا سفارش د مولي د کوټه خنګې باندې ورشي په دې نه ورشه چې مسلمان دې ما باندې حق لري شوافی او شهید قاسم خدای بخله نو جنازه ته څه ضرورت دی مونږ ته ضرورت سفارش ته څه ضرورت احناوی خدای بخله لري کوم په باندې کوا ځکه دا مونږ د رفع درجاتو د بار دی چې الله په باندې درجه دا او شهید ته دا الله پاک دا اعزاز دنیا کې ورکړي یو لوی نه لوی عالم یو لوی نه لوی بزرګ یو لوی نه لوی ولی الله وفات شي نو وګوره هغه ته به غسل ورکړي او هغه نه به جامې وباسي هغه ته به کفن اچي غسل به ورته ورکړي شهید دا اعزاز دی الله ورکړي هغه به ویندم نه وینې به نه ویندي جامې به تر نو واسي هغه به د جامو سره خخه دا دومره اعزاز الله دنیا کې نو اگر کدا مسله اختلافي ده خدای دا خبره چې نقل کړی دا صحیح نه ده بلکې دا نو دا وایي نو دا نو قلت للحكم ما حكمت لما تقول تسوي په اولاد الزنا کې اولاد الزنا متعلق سوي قال صلى الله عليه قديم من قول شيء قلت ما ورته من حديث من يروى دا حديث چان روایت شوی نه چان مقبول دی نو قال حكم يروى روایت داغله د حسن بصرینا فقال الحسن بن عمر حدثنا الحكم اگر اس کې د يحيى ابن جزار د علي رضی الله عنه نا دمون نقل کولو چې مونږ جنازې نو هغه په باندې کړي دا حدیث نقل کو نو معنا دا چې دا په دروغ باندې نقل کو نو ځکه دی ورته ویلي معنا دا چې حسن ابن عمر دروغ وي چې روایت دي حدیث کړي د حکم نه د يحيى نه د علي نه بلکې دا روایت چې راغلي دا د حسن بصری نه دی حسن بصری نه اگر کدا احتمال لري چې دا روایت حسن بصری نه راغلي او د علي کرم الله تعالی وجونه راغلي لیکن حفاظ دې دا دروغ پیژني په قرائن خارجيو باندې او کله پیژني په دلایل قطعیو باندې چې کوم سړی ماهر د فن وی هغه ماهر د فن هغه په دې باندې پیږي او ماهر د فن دا پیږي نو دا حسن ابن عمارة د دې په صحبه باندې اتفاق دی د دې احادیث چې هغه متروک دي او دا ضعیف راوی دی نو ځکه په دې باندې توکړه نو جرح په باندې اللهم صل علی
وبارك